حضرت سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت ہے، فرمائی چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تیر شو، فقال رجل لرجل عنده جالس، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس تیو کستا یعنی صحابی ته فرمایل ما رأیک فی هذا، دا سړی چې تیر شو دا د مبارک استا سره دا څنګه سړی دی؟ فقال رجل من اشراف الناس، آغا صحابی اوی چې یا رسول الله دا په خلقو کې معزز سړی دی، هذا والله حری ان خطب ان ينکح، او کده چا کرا د نکاح پیغام واسطی نو خلق بده ته رشتہ ورکی، و ان شفع ان یشفع، او کده د چا سفارش وکي نو سفارش خلق قبلی، مخوری سړی دی. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش شو. ثم مر رجل آخر، یا بل سړی تیریدو، فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رأیک فی هذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې صحابي ته فرمایل چې دا اوس چې کوم سړی تیر شو د باره کې ستا سره دا څنګه سړی دی؟ فقال یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمین، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه هغه کس وې چې یا رسول الله دا خو داسې سړی دی چې فقیر سړی دی، مسلمانانو فقیر سړی دی. هذا حری ان خطب الله ينکح، او کده چا کړه د رشتې پیغام واسطی نو خلق د تلور خور په نکاح کې نه ور کوي، و ان شفع الله يشفع، او د څه حیثیت نشته نو چې چا سفارش وکړي نو څوک سفارش هم نه قبلای. و ان قال الله يسمع لقوله، او چې دې کله په مجلس کې پېند کې ناشتي او خبره کوي نو د خبرې ته څوک وګم نه کیږي او ریم نه خبره. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دویم سړی دا غوره دی د هغه اول نه، اگر که د هغې اول کس نه ځمکه ټوله ډکه شي دا ټول خلک د هغه په شان شي نو دا یو سړی په هغه باندې دروند دی. د حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې الله جل جلاله سره قدر او د الله پیغمبر سره قدر د ایمان د اعمال صالحه او د تقوا ده. په دنیا کې په اجره کې په بیٹک کې په جماعت کې په لار کوڅه کې په محله او کلی کې به خلک قدر عزت د یو کس کوي، یا به هغه خان وي یا به نواب وي یا به ارباب وي یا به څوک چودري وي یا به بل یو کس وي، او یو کس به داسې چې د هغه به څوک تپوس پوښتنه هم نه کوي، څوک به ورته ګوري هم نه، د هغه نه به څوک رایې هم نه اخلي، مشوره هم نه اخلي. لیکن دې حدیث مبارک نه معلومه شوه چې الله جل شانه سره د دې سړي قدر شته، د فقیر او د هغه سړي به سره نشته دی، ځکه چې په هغه کې تقوا د دغو نشته، د هغه کردار د دغو نه دی. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې زیات معزز الله جل شانه باندې ګران هغه څوک دی چې څوک تاسو کې زیات تقوا دار. الله پاک سره معیار د خلقو د شهرت نه دی بلکې د تقوا دی. نو دغه تقوا اختیارول پکار دی، خپل ایمان مضبوطول پکار دی او اعمال صالحه کول پکار. دویمه خبره من درس کوله چې دغه ورځو شپو سره متعلق بعض احکام دي چې هغه په نورو کې نه. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورځو مبارکه فرمایي چې په کال کې دا بهترین ورځې دا لس د دې میاشتې دا کومې چې چالو ورځې او دا بهتروالی په اعتبار د اعمالو سره ده. نور ورځو کې چې څه نفل کوې نو په دې ورځو کې د هغې اجر سیوا، نور ورځو کې چې ته صدقه ورکوې نو په دې ورځو کې د هغې اجر سیوا، نور ورځو کې چې بل یو نیک عمل کوې نو په دې ورځو کې د هغې اجر سیوا ده. ځکه صحابو تپوس کو ولل جهاد فی سبیل الله یا رسول الله، که د الله په لار کې څوک نور ورځو کې جهاد کوي نو بیا نو وی چې دغه ورځو شپو کې هغه نور ورځو شپو هغه جهاد هم د عمل پسې نه رسي. مطلب دا چې هر یو عمل وي نو که جهاد بیا دی کې وي نو حکم بیا غوره شي، هر یو نیک عمل هغه په دې ورځو کې بهتر دی.
انسان ته دا کوشش پکار دی چې په دې ورځو کې عمل نه بل د شپې چې کومې دي قرآن کریم کې الله پاک د دې شپو قسم خوړلی دی والفجر وليال عشر زما د په لسو شپو قسم دی او دې لسو شپو نه مراد دغه لس شپې دي او چې کوم نن سبا چلی وروستۍ سپاره کې د سورې فجر هغې ابتدا کې الله جل شانه قسم خوري نو الله پاک چې په کوم څیز باندې قسم خوري نو د هغې الله جل شانه سره ډېر غټ قدر و قیمت وي ځکه په دې شپه کې یو فرایض دي لکه فرض مونځ شو د سهار مونځ شو د ماسخوتن مونځ شو د ماښام مونځ شو د دې نه علاوه نوافل او شپه روڼول بیا او که ټوله شپه سړی نشي روڼولی نو د هغې څه حصه روڼول مونږ کمزور یو نو چې څه حصه هم پاسي لکه د پېشمني په وخت کې سړی پاسي د 100 رکعات یې وکړل نو دا الله جل شانه څخه ډېر ځای نیسي دا 2 څیزونه شول بل د سبا چې کومه ورځ خو په دې ورځو شپو کې حج هم ادا کړي نو هغه چې څوک خوش قسمته سعادتمن خلک تللي دي الله پاک دې د هغې حج قبول کړي او الله جل شانه دې مونږ ته هم د تلو توفیق راکړي هر کال نو او چې چا نیت کړی او په څه وجه باندې پاتې شو نو هغوی ته دې هم الله پاک د حج توفیق ورکړي مونږ نیت کړی او پیسې مو ورکړې وې په سړي را سره ټګي برګي وکړه نو پاتې شو نو الله جل شانه نو امیدوار وي الله پاک دې مونږ ته هم راکړي او داسې ښکارېږي د احادیثو نه چې په دې باندې الله پاک اجر ورکوي زمونږ خو د الله جل شانه د اجر او ثواب محتاج یو خدای پاک دې رانه راضي شي چې چا ارادې کړي نو هغوی ته الله جل شانه اجر ورکړي یو خو دا دریم عمل حج شو دا صرف او صرف په دې ورځو شپو کې ادا کېږي اوس نن په عرفات کې خلک ولاړ دي دلته اوس مازدیګر مونځ مونږ وکړو هلته د دې نه 2 غنټې شاته دی وخت هلته لا ماسپښین دی خلک ولاړ دي الله پاک ته عاجزي وزاري او فریاد کوي نو دا حج په دې ورځو شپو کې ادا کېږي دریم سبا نه یو عمل شروع کېږي هغې ته تکبیرات تشریق وایي سبا د سحر مونځ نه به شروع شي او د اختر 4مه ورځ مازدیګر پورې به دا تکبیرونه ویلی کېږي سبا نه به شروع شي سبا د عرفې ورځ ده 9 د ذوالحجې دی د سحر مونځ سره به دا تکبیرونه شروع شي او د اختر د 4مې ورځې مازدیګر سره به دا تکبیرونه ویلی کېږي بیا به ماښام نه ویلی کېږي مازدیګر سره به ویلی کېږي او تکبیرات تشریق دا دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا زده کوي دا د هر یو مسلمان زده کول پکار دي چې عاقل بالغ وي نو هغه ته مخکې نه زده کول پکار دي چې کله دی بالغ شي ماشوم نو چې بیا د زده دا په هر یو مسلمان نارینه زنانه سړي او ښځه نر ښځه دواړو باندې دا واجب دي او کم از کم یو ځل ویل واجب دي او زمونږ اکابر او حضرات علما فرمایي چې 3 ځله یې وایي نو 3 ځله دا شو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ځل شو بیا الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر دا 2م ځل شو دغسې بیا 3م ځل سبا د سهار مونځ نه به دا شروع شي او د اختر 4مې ورځې مازدیګر مونځ پورې به وي بیا به ماښام نه نو دا 5 ورځې ویلی کېږي هر مونځ پسې 3 ځله ویل سنت دي که څنګه سلام وجرستی شي نو بیا به وی او که ځان ته مونځ کې او که جمع سره کې نو جمع سره مونځ پرېښول نه وي پکار انسان دی کمزوری دی عاجز دی که چېرته د عذر د وجې نه جمع پاتې شوه نو چې ځان ته کې نو بیا به هم او چې کله ته مسبوق یې امام سره او مدرک نه یعنی ټول مونځ تا حاصل نه کړو د امام سره یو رکعت دنه تللی و مثلا یا 2 رکعته تللی و یا 3 رکعته څه مونځ دې لاندې کو څه دنه تللی و نو چې کله امام تا نه مخکې سلام وجر باسلو خلکو ته هغه رکعت پوره کې نو چې هغه مونځ دې پوره کو هغې نه پس بیا ته وایه الله اکبر لا اله الا الله دا مه وایه چې امام خو ویلی دی نو اوس زه شرمېږم او نه ویم نه په شرع کې شرم نه دی پکار په زوره به وې دومره په زوره چې کم از کم دا زه خبرې کوم دومره ویل پکار دي دومره په چغو سره نه چې سړی ځان ته مری وشلی نو بهر حال دا په جهر سره ویل پکار دي په پټه په زړه کې نه په زړه کې دا ویل خلاف سنت دی او زنانه چې وایي نو هغه به په پټه اواز سره وایي د هغې وجه دا ده چې د زنانو آواز هغه عورت دی د زنانو آواز عورت دی پرده ده لکه څنګه چې د هغې بدن عورت دی داسې به آواز هم هغه پټ ساتي پردي سړي سره به خبرې نه کوي نو هغې ته تکبیرات هم پټ ویل پکار دي وایي به خو پټ په وایي 3 ځله دی هغه هم وایي مونځ پسې
خپلو زنانو ته په کورونو کې دا ووایي. دلته کې اوس شمېر زمونږ کم دی، نو چې کوم سړی چې څوک د سره میلاویږي او پوهېږي چې دا یا ستا ته د هغه مشر یې، ستا په کور کې دي جینکۍ دي، هلکان دي او کور والده دي، مور او پلار دي دغه وخت کې نشته، هغوی ته د دې خبرې علم نشته، نو هغوی ته دا ووایي چې باقاعده د دې انتظام کړي. عموما د خلکو نه دا هېرېږي، نو د یاد دهانۍ دپاره څه نښه پکار ده. مثلا کور کې زنانه سړی خو په جومات کې ووایي، که یو کس نه پاتې شو نو چې بل کس شروع کړي نو د ده بیا یاد شي. او زنانه ځان ته یوازې په کور کې موس کوي، نو داسې څه نښه دی ځان ته ولګوي چې هغې نښې ته ګوري مسله باندې پرته وي، او یا مخامخ وي چې کوم ځای کې موس کوي چې هغې نه ورته پته لګي چې دا د تکبیراتو نښه ده، ما تکبیرات نه دي ویلي چې څنګه سلام وګرځئ، نو چې فوراً دا تکبیرات وایي. جمع سره چې موس کېږي که هغې کې د امام صاحب دا تکبیرات هیر شو، نو مقتدیانو ته پکار دي چې هغه ورپسې فوراً وایي، د امام انتظار دی نه کوي. سلام جرستو سره خو چې سلام ختم شي، بعضې خلک دومره تعدي کوي چې یو طرف ته سلام نه دی جرستی ملا صاحب چې بیا د تکبیرات شروع کړي دي، نو موس پوره که نو د هغې نه پسې وایه، او چې که امام نی ویلې نو ته یې ووایه نو د امام به یاد شي. نو به هر حال دا تکبیرات دا ضروري دي، دا سبا نه به شروع کېږي انشاءالله. او د اختر څلورمه ورځ یعنې 15 ورځې دا ویلی کېږي، دې ته ایام تشریق وي، نو دې کې دا تکبیرات ویلی کېږي. بیا چې کوم دی نو د اختر په ورځ باندې قرباني دا واجب عمل دی. هغه څوک چې څوک صاحب استطاعت په هغه باندې قرباني شته، او صاحب استطاعت نه مراد دا دی چې هغه سره 52 تولې چاندي یا د هغې قیمت وي، نو د یا او د سره دا مال چې کوم دی نو دا د نقد په شکل کې ضروري نه دی، د ده پټی دی، پلاټ یې دی، دغسې پروت دی، د کروندې نه دی، هغه پلاټ یې دغسې پروت دی، خرڅ دپاره ایښی دی، او یا خرڅ دپاره نه دی، د چې زه پکې کور جوړم خو یو کور د ده شته دی په هغې کې دی پاتې کېږي، یا دی د کرایې په کور کې پاتې کېږي او د هغې کرایه دی لنډۍ میاشت په میاشت یې ورکوي، آمدن ذریعه شته، او دا پلاټ یې دغسې پروت دی، کنال دی 15 مرلې، نو په ده باندې قرباني شته، په ده باندې سرسایم شته، قرباني هم شته. زکات دپاره شرایط نورم دي، هغه صرف په پلاټ باندې نه کېږي، او دې دپاره چې کوم نور شرایط نشته چې باس د ضرورت نه سیوا د سره دومره مال یا داسې سامان یا لوښي یا کپړې او یا پټیو یا کور سیوایي که یو سړی خپل کور چاته په کرایه ورکړي او خپله د بل په کور کې پاتې کېږي، او دا کور چې کوم دی نو دا د آمدن ذریعې نه ده، د آمدن ذریعې نورې شته، دا یو سیوایي شی دی، نو په ده باندې قرباني واجب ده. ځکه که چېرې دی ضرورتمنو دی خپل کور ته نو دی د کرایې په کور کې ولې پاتې کېږي، دی بیا دلته کې پاتې کېږي، نو قرباني په هر کس باندې شته چې د هغه وس طاقت وي ښه. او دا قرباني نه کول دا دومره سخته ګناه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي باندې قرباني وا او د اونه که نو دی د زمونږ جومات ته نه راځي، دی د زمونږ جومات ته نه راځي، مونږ وایو چې فلانکي ته زمونږ د جومات ته مه راځه، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې زه مونږه د دې سړي نه ناراض یو، مونږ چاته وایو چې ته مه راځه، د ده نه مونږ خفه یو، د هغه سره مونږ کور کلی نه کوو، د هغه سره مونږه تعلقات نه ساتو، زمونږ جومات ته به نه راځي. اوس یو کافر دی هغه ته مونږ وایو چې زمونږ جومات ته به نه راځي، یو مرزایي دی قادیانی دی هغه مونږ ته مونږ وایو زمونږ جومات ته به نه راځي، یو منکر حدیث دی هغه ته مونږ وایو زمونږ جومات ته به نه راځي. دا د دې خبرې دلیل دی چې هغه سره زمونږ نه لګي ده، زمونږ هغه سره ورورولي نشته دی، ځکه چې دا سړی ملحد دی، زندیق دی یا کافر دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانۍ په باره کې فرمایي دومره اظهار کوي چې زمونږ فلا یقربن مصلانا، زمونږ مصلا جومات ته نه راځي، دا څومره سخته خبره ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم پرې ناراضه کېږي. نو قرباني بعضې خلک دا ځان ته چې ډېر هوښیار وایي کوټ پتلون او ټایي والا، دی وایي چې دا دومره څاروي چې تاسو حلالوئ نو چېرته کې دا پیسې یو ځای کوي او چېرته پې یو هسپتال خلاص کوي یا پې سکول او کالج جوړ کوي. نو دا هغه خلک دي چې څوک په دین نه ځي، ځان ته به مسلمان وایي خو د ده تعلق د دین سره نشته، د الله جل شانه وینا او د الله حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم او وینا دا یې نه دي خوښ، د خپل عقل او سوچ سره مینه نه په هغې پسې روان دی. په دغه ورځ باندې که یو سړی 1,00,000 روپۍ صدقه کړي په هغې باندې د ده غاړه نه خلاصېږي، او چې د 100,000 روپو چیلې حلال کو نو په دې رب خوشحالېږي، په هغې نه خوشحالېږي. د 100,000 روپو چیلې حلال کو
هغې الله جل شانو خوشحالېږي او 1,00,000 روپۍ صدقه ورکړي قرباني نه کوي هغې خدای پاک نه خوشحالېږي په دې چې هیلې حلالولو خوشحالېږي چې هیلې هم حلالوي قرباني هم کوي او خلکو ته صدقه هم ورکوي دا خو نور لا نور دواړه کار شو لیکن د قرباني په عوض کې که دی 1,00,000 نه 10,00,000 هم خرج کړي او 20,000 هم خرج کړي نو په دې باندې د قربانۍ غاړه نه خلاصېږي الله پاک ته ناراض دی په دې عمل چې د قرباني ونه کړي دغه اراقة الدم د ذبح کول او وینه تویول اصل کار دا دی که چېرې ته داسې وکړې که چاړه دې پرې راښکله په چیلي باندې په غویي باندې او هغه دې بیا پرېښو او مسکینانو او فقیرانو ته دې ووایي چې راځئ بس سرمن سپینه کوي سرمن هم ستاسو غوښه هم ستاسو نو قرباني دې وشوه اصل شی چې کوم دی نو هغه ادا شو نو به هر حال چې د چا وس رسي هغه باندې قرباني کول واجب دي او دغه احکام یې ډېر زده شو چې تاسو سره څوک ملاویږي څوک عزیز او رشته دار نارینه زنانه مو وي نو دا خبرې هغوی ته وایي زنانه سره کو نیمه تولې کالی دی او نور ورسره یو سورۍ پیسه هم نشته په دې باندې قرباني واجب ده او که 250 نیمې تولې سپین زر دي ورسره بل ورسره یو پیسه هم نشته په دې باندې قرباني واجب ده او که چېرې نیمه ورسره سونه وه نیمه ورسره سپین زرو یا نیمه ورسره سونه وه د سپینو زرو ورسره نیم روپۍ وي د هغې په مقدار یا ټولې ورسره روپۍ وي چې په هغې باندې 52 تولې چاندي کېږي په دې باندې قرباني واجب ده بعضې زنانه د دې نه نی خبر هغې سره قالی وي خاوند ورته بیل کړی د مور پلار د کوره ورسره بیل راغلی 10 تولې 11 تولې دا وایي چې زه قرباني نه کوم ولې ما سره پیسې نشته ته د دې کالي نه پیسې بیلې که دا کالی بیل که مات که او د الله حکم پوره که او یا خاوند ته ووایه چې زما په ځای باندې قرباني وکړه خاوند دی نور حقوق دی ادا کوي نو کېدای شي هغه دا هم وکړي دا دپاره قرباني راولي او یا چې کوم دی نو د چا نه قرض راواله بیا یې ورته ورکړه په هره طریقه چې په دا باندې قرباني واجب ده که په کور کې چې 4 زامن دي او یو پلار دی او د زامنو هم آمدن دی او د پلار هم شته نو یو قرباني نه کېږي بلکې زامن به خپله قربانیانې کوي او پلار به خپله قرباني کوي او دې ته اتفاق نه وایي چې 15 کسه قرباني وکړي بلکې دا د شریعت او د دین خلاف ورزي ده خلک وایي چې وګوره بېله بېله قرباني وکړه قربانیانې ټولې په دغه کور کې وکړه بیا دغه کور کې دا غوښه چې کوم دی نو پخوئ یو ځای خورئ اتفاق دا دی خندا د الله حکم پوره کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل کول او د هغوی په طریقه باندې تلل دا ضروري الله پاک دې د عمل توفیق راکړي